بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم صرف آخرین سبق نمبر 8 دی. د محموز قاعدې شروع دي. نن به ان شاء الله مونږه د محموز قاعده نمبر 1 2 3 4 دا څلور قاعدې به وایو، بیا به د دې نه پس مونږه د محموز صرف صغیر وایو. نو اوله قاعده د محموز راکړې ده، وای هر کله چې یو حمزه ساکن وي، هر کله چې حمزه ساکن وي نو بیا داسې حمزه نه د مخکې حرف د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دي. چې کله یو حمزه ساکن وي کنه، نو د دې حمزه نه د مخکې حرف حرکت مطابق، یعنی د دې حمزه نه چې مخکې حرف باندې زبر وي کنه، نو د دې حمزه ساکن نه به الف جوړ کې. که د دې حمزه نه د مخکې حرف باندې زیر وي نو بیا به د دې حمزه نه یا جوړه، او کله چې د حمزه نه مخکې حرف باندې پیش وي نو بیا به د دې حمزه نه واو جوړه. نو دغه موږ ته وایي کله چې حمزه ساکن وي نو بیا د داسې ساکن حمزه نه د مخکې حرف د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دي. لکه راسن ذیبن بوسن، چې په اصل کې راسن ذیبن بوسن وو. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا راسن کې وګورئ، دا راسن کې دا حمزه موږ سره ساکن دی کنه، نو موږ ته وایي چې کله حمزه ساکن وي مخکې حرف باندې ضرب وي نو د دې حمزه نه بس صرف الف جوړ کې، نو د راسن نه بیا موږ وایو راسن، د دې حمزه نه الف جوړ شو. اوس ګورئ ذئبن دی، ذئبن اوس موږ سره حمزه ساکن دی، خو د دې حمزه نه مخکې حرف باندې زیر دی، نو د دې ساکن حمزه نه به اوس موږ یا جوړه کړو، ځکه چې د دې حمزه ساکن نه مخکې حرف باندې زیر دی او زیر ځان نه وروسته یا غواړي. نو اوس به موږ د دې ساکن حمزه نه یا جوړ کړو، نو د ذئبن نه به موږ ذیبن وایو، ذیبن. ٹھیک شو جی؟ اوس بوسن دی، بوسن دا یا حمزه ساکن دی، بوسن. نو موږ سره چې کله حمزه ساکن وي، قاعده موږ دا ویله چې کله حمزه ساکن وي او مخکې حرف باندې پیش وي نو د دې حمزه نه به موږ صرف واو جوړ کړو د ساکن حمزه نه، نو د بوسن په ځای باندې به موږ بیا وایو بوسن. نو دا کله چې حمزه ساکن وي مخکې حرف باندې زبر وي نو د دې حمزه نه الف حرف علت جوړول دا جایز دي. ها، دا جوازي قانون دی، دا جایز دي. بیا چې کله موږ سره حمزه ساکن وي مخکې حرف باندې زیر وي نو د دې ساکن حمزه نه یا جوړول جایز دي، او کله چې حمزه ساکن وي مخکې حرف باندې پیش وي نو د دې حمزه نه واو جوړول جایز دي. نو دا جوازي قانون خجی، دا جوازي قاعده او اوله قاعده. دویمه قاعده اوس موږ وایو هر کله چې دوه حمزه یو کلمه کې جمع شي، یعنی یو کلمه ده، یو لفظ دی، دوه حمزه پکې پر لپسې رالی، یو بل پسې رالی، او دا دویمه حمزه ساکن وي، یو کلمه ده، دوه حمزه پکې یو بل پسې رالی، یو بل سره متصل رالی، یو بل پسې رالی، او دا دویمه حمزه ساکن وي، نو بیا د دې دویمه ساکن حمزه نه د مخکې متحرک حمزه د حرکت مطابق حرف علت جوړول واجب دي. دا اوس وجوبي قاعده ده. ګورئ دوه حمزه په یو کلمه کې رالی، یو دا دویمه حمزه ساکن ده او دا اولنۍ حمزه چې ده دا متحرک ته حرکت ته پی یا په زبر ده یا په زیر ده یا په پیش ده. ٹھیک شو؟ د دروانو کې په یو حرف ته، ٹھیک شو، یو حرکت ته، نو دا اوله حمزه متحرک ده او دا دویمه حمزه ساکن ده، نو د دې دویمه حمزه نه د اولنی حمزه متحرک د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دي. د دې ساکن حمزه نه به حرف علت جوړ کی. که چېرته د دې مخکې ساکن حمزه د مخکې متحرک حمزه باندې زبر وی کنه، نو بیا به د دې دویم ساکن حمزه نه الف جوړ کی، او که چېرته د دې مخکې متحرک حمزه باندې پیش وي نو بیا به د دویم ساکن حمزه نه واو جوړه، او که چېرته د اولنی حمزه باندې زیر وي نو د دې دویم ساکن حمزه نه بیا یا جوړه. ٹھیک شو؟ نو موږ ته دا قوي کله چې دوه حمزه یو کلمه کې جمع شي او دویمه حمزه ساکن وي نو بیا د دې دویمه ساکن حمزه نه د مخکې حرف د مخکې متحرک حمزه د حرکت مطابق حرف علت جوړول واجب دی. لکه
آمن اومن ایمانا آمن اومن ایمانا چې په اصل کې امن وګورئ په دې کې دوه همزې راغلي امن کې وګورئ دا امن اومن ایمانا دین بیا نو دا ګورئ امن اول حل کو دا حمزه دی دا دویم ساکن حمزه دی او بیا میم کسره او نون باندې دا نو امن دی نو اوس وګورئ موږ سره دا دویم حمزه ساکن دی او اولنی حمزه باندې زبر دی نو اوس په موږ د دویم حمزه نه الف جوړ کو نو دا بیا موږ وایو امنه د امنه نه به موږ بیا امنه وایو نو هغه الف شکل بیا موږ د کړه الف په شکل کې ولګو نو دا وګورئ یو الف هم واغستو او کړه زبر هم په ولګو د کړه زبر مطلب دا چې دا الف ته ٹھیک شو د ساکن حمزه نه الف جوړ شو نو بیا به موږ وایو امنه امنه دی د امنه نه به اوس موږ وایو امنه ٹھیک شو اوس وګوره اومنه دی دوه حمزه یو ځای رالی ګورئ دا اومنه ته ګورئ اول حمزه باندې پیش دی دویم حمزه ساکن دی اومنه دی اومنه اوس په چې کم دا ساکن حمزه لري کنه دغه به موږ واو زکه جوړول ته واجب دي زکه چې په اولنی حمزه باندې پیش دی نو دا به اوس موږ وایو اومنه دا اومنه نه به موږ وایو اومنه او وګورئ د ساکن حمزه نه موږ واو ساکن جوړ کو نو اومنه او د دې ساکن حمزه نه موږ دا واو ساکن ځکه جوړ کو چې د دې ساکن حمزه نه مخکي حمزه باندې پیش دی ګورئ د دې مخکي حمزه باندې پیش دی او پیش وای چې معنی دی روستا واو وی ٹھیک شو نو موږ د دې ساکن حمزه نه واو جوړ کو او ایمانن دی ایمانن دا وګورئ ایمانن اول حمزه باندې زیر دی دا دویم حمزه ساکن دی ٹھیک شو نو ایمانن دی اوس په مونږه د دویم حمزه د حرکت دا دویم حمزه باندې کوم حرکت ته کسره حرکت ته په زیر حرکت ته نو اوس په د دویم ساکن حمزه نه مونږه یا جوړو ځکه د اولنی حمزه ساکن با اولنی حمزه متحرک باندې زیر دی اولنی حمزه باندې زیر دی نو د دویم ساکن حمزه نه اوس مونږ یا جوړو نو ایمانن په ځای باندې مونږ وایو ایمانن د دویم ساکن حمزه نه مونږ یا جوړ کړه ځکه ته یا جوړ کړه چې د اولنی متحرک حمزه باندې زیر دی ٹھیک شو نو امید دې په دې قاعده باندې تاسو پوه شئ نو مونږ ته کله چې یو لفظ راشي یو کلمه راشي او دوه حمزه پکې را جمع وي اولنی حمزه باندې زبر یا زیر یا پیش وي او دویم حمزه ساکن نو د دې په اولنی حمزه باندې زبر وي نو بیا به د دویم ساکن حمزه نه الف جوړه نو بیا به امانه وي او کچرته اولنی حمزه باندې پیش وي او دویم حمزه ساکن وي نو بیا به د دویم حمزه نه واو جوړو ځکه اولنی حمزه باندې پیش دی نو بیا مونږ وایو د اومنه په ځای باندې مونږ وایو اومنه او کچرته اولنی حمزه باندې زیر وي او دویم حمزه ساکن وي نو د دویم حمزه ساکن نه به مونږ یا جوړو ځکه اولنی حمزه باندې زیر دی او زیر ځان نه ورسته دغه غواړي یا غواړي نو مونږ اوس د ساکن حمزه نه یا جوړ کو نو مونږ به ایمانن په ځای باندې ایمانن وایو اوس موږ سره درېمه قاعده ده وایي کله چې یو حمزه متحرک وي یو حمزه دی هغه متحرک دی یا په زبر دی یا زیر دی یا پیش دی او دې متحرک حمزه نه مخکې حرف ساکن وي دا حمزه په خپل متحرک دی یا په زبر دی یا زیر دی یا پیش دی او د دې حمزه نه مخکې حرف دی هغه ساکن دی که هر یو حرف دی که هغه سین دی که قاف دی که کاف دی که با ده که تا ده که هر یو حرف دی خدا حمزه متحرک دی او د دې نه مخکې حرف ساکن دی نو بیا د دې متحرک حمزه حرکت که زبر وي که زیر وي که پیش کم حرکت هم چی وي مخکې حرف لا ورکول د مخکې ساکن حرف لا ورکول او دا حمزه حذف کول یعنی دا ختمول غرزول جایز دی لکه یسالو چې په اصل کې یسالو دی نو ګورئ دا یسالو دی نو ګورئ د حمزه باندې زبر دی دا حمزه چې د باندې فتحه ده او د دې حمزه نه مخکې دا سین ساکن دی نو اوس ګورئ داسې جایز دی چې د دې حمزه د حرکت نه دی دا زبر دا د سین لا ورکا نو ګورئ دا مونږ داسې وکړو دا سین مونږ سره ساکن نو مونږ ورلا دا
د حمزه را زبر راوړو ٹھیک شو او وای دا حمزه به ختم کړي نو دا حمزه مونږه دلته مونږ سره دا مونږه حذف کو ختم هم کو نو د یسالونا مونږ سره یسالو شو یسالو د یسالونا مونږ سره یسالو شو نو قاعده کې راته دا وای چې حمزه متحرک وي حمزه باندې زبر یا زیر یا پیش وي او د دې حمزه نه مخکې حرف ساکن وي د دې حمزه نه د زبر زیر پیش والا حمزه نه مخکې حرف ساکن وي نو بیا د دې متحرک حمزه حرکت د مخکې حرف لا ورکول د مخکې ساکن حرف لا ورکول او دا حمزه حذف کول جایز دي ٹھیک شو لکه یسالو چې په اصل کې یسالو دی یسالو ٹھیک شو جی امید دې پرې قاعده پوه شوي څلورم او اخري قاعده ده وای کچرته یو حمزه مفتوح وي یو حمزه مفتوح وي یو حمزه په هغه باندې زبر دی او د دې مفتوح حمزه نه مخکې حرف مکسور یا مضموم وي حمزه هغه باندې یو حمزه هغه باندې فتحه ده او د دې حمزه نه مخکې حرف دی په هغه باندې یا کسره ده او یا په ضمه ده یا د دې مخکې د حمزه نه مخکې حرف باندې زیر دی یا په پیش دی نو د دې حمزه نه د مخکې حرف د حرکت مطابق حرف علت جوړول جایز دي لکه سؤالن دی سؤالن نو ګورئ دا موږ سره سؤالن دی سؤالن اوس وګورئ دا حمزه موږ سره مفتوح دی او موږ ته وایي چې کله حمزه مفتوح وي او مخکې حرف باندې پیش وي یا زیر وي نو مخکې حرف سین دی په ده باندې پیش دی نو اوس د دې حمزه نه واو جوړول دا جایز دي ښه دا هم جوازي قاعده ده نو اوس به مونږ دا سؤالون دی کنه د ده نه به مونږ ووایو دا حمزه ختم کو د نم الف جوړ کو دا ټیک شو او سوالون هم کو سوالون ټیک شو د نم واو جوړ کو د حمزه نه مونږ واو جوړ کو سؤالون نو دا حمزه متحرک دی او مخکې حرف باندې پیش دی اوس د متحرک حمزه نه به واو جوړ کی ځکه دا مخکې حرف باندې پیش وي نو دا پیش ځان نه وروسته حرف باندې دا ځان نه وروسته واو غواړي واو نو وګورئ دا سؤالون نو د ده نه مونږ دا حمزه متحرک دا حمزه فتحه وه د باندې فتحه وه او د ده نه مخکې حرف باندې پیش و نو د دې پیش د وجې نه مونږ د حمزه مفتوح نه واو جوړ کو نو دا موږ سره د سؤالون نه سوالون شو سوال او موږ مو یاره دا سوالونه آسان دي که ګران نو سوال چې دی سوال دا په اصل کې سوال دی سوال ټیک شوه نو د دې حمزه نه د دې مخکې د سین د واو د ضمې د وجې نه د دې حمزه مفتوح نه واو جوړ شو نو د سوالون په ځای موږ بیا وایو سوالون او می ارون دی می ارون دا ګورئ دا موږ سره می ارون دی می ارون دا حمزه موږ سره مفتوح دی او مخکې حرف باندې زیر دی نو موږ قاعده کې وي چې کله حمزه مفتوح وي او مخکې حرف باندې زیر وي نو د دې مفتوح حمزه نه به یا جوړه کړي ځکه دا زیر ځان نه وروسته یا غواړي نو می ارون په ځای باندې به بیا موږ وایو می ارون می یا د دې حمزه د انا یا جوړه کړه یا نو می ارون د می ارون په ځای باندې بیا می ارون ویل دا جایز دي دا جوازي قانون دی ښه ٹھیک شو نو دا زمونږه د نن ورځې درس امید دی تاسو په دې باندې څلور وانو قاعدو باندې به پوه شوي د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ ځان سره کاپۍ کې ولیکئ او بیا یو ځل دا درس واورئ نو امید دی انشاءالله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام